अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादि हत्ता तन्किहा ज़ौजन ग़ैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़वा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सूरत बकरा 3 हिस्सा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह शुरू शो ती कि लगा दो मसले बयान शोए यो इस्बात द तौहीद यो इस्बात द रिसालत दा दवाड़े द ईमान खबरी दी چې دې کې رکاوټ جوړیږي نو جهاد ورسره وکړه یا دا مسلې هغه سړی کولی شي چې هغه کې هغه مجاهد وي نو دې لپاره دې کې اوس د جهاد خبره دې لپاره هم راوړې ده خو دې کې د جهاد چې کوم ابتدایي کوم منزل دی هغه بیانوي یعنې جهاد نه دی شروع شوی مجاهد به څه کوي نو د اول د هغه لس صفات بیان کړي آیت نمبر 177 کې دې سره 500 سره د کې دې سره تعلق ساتي چې الله باندې بې ایمانی په فرشتو باندې کتابونو باندې په آخرت باندې دا او 15 عمل سره دي نو دې سره به د بوزدلیم ختم شي د 15 چې کوم د ایمان خبرې دي دا کې دي او 15 چې کله عمل کې راشي نو د سستی هم ختم شي نو ځکه بوزدل سره او سست سره جهاد نشي کولای بیا یې نه بعد د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین ذکر کړي ځکه چې ابتدایي منزل کې اول ځان جوړول دي خپل ملک جوړول دي خپل کور چې د هغې اصلاح نو ملک چې سم نه وي ته بل پسې څه ورشي لکه نبي اسلام دي بتلو د دشمن پسې نو هغه شی خو نن سبا نشته که نه خو ځکه چې د مسلمانانو خپل ملکونه خراب دي قرآن باندې څوک پوهېږي نه قرآن درسونه نشته دی قرآن جو صورت خلاصه چاله نه ورځي محنت نشته دی هېڅ څوک هم نه بیانوي قرآن صرف زمونږ استاد دی او استادان او چې کوم دا زمونږ استاد ملګري دي دا نو دې کې د ملک د اصلاح لپاره اولنۍ خبره دا ده قرآن بیانول چې دا د پیغمبرانو کار دی چې هر څوک دی دا بس صحیح روان دی لکه دا واقعي د پیغمبرانو کار دی د عالمانو کار دی څوک چې قرآن نه بیانوي نو بس موږ هغه ته وایو نو دې کې د ملک د اصلاح لپاره پهلنۍ خبره دا ده چې ملک کې به قصاص من الظالم وي ظالم سړی دی هغه نه به بدل اخیستلی کېږي قتل یې کړی دی ظلم یې کړی دی که دا ونه شي نو بیا به ظلم زیاتېږي او دویمه خبره چې ملک کې به مال به تقسیمیږي په شرعي طریقه باندې ځکه که دا تقسیم په صحیح طریقه باندې نه شي نو جنګ جګړې به جوړېږي دي نه څوک په زیاته څوک په کم علي او درېیمه خبره ملک کې به روجي نظام کوي روجې سره به چې دی د غریب سره به د همدردي پیدا کېږي به دی هغه سره به ته ښه کوې ځکه چې انسان باندې خپله ولګه راشي که نه نو ملک کې به جنګ جګړې به ختمېږي غریب سړی چې دی هغه به چې دی بغض نه ساتي مالداره سره د هغه له به پیسې میلاوېږي لکه دا به ورسره ښه کوي ملک به امن راځي جګړې به ختمېږي او درېیم شی چې دی دا رشوت باندې ځکه رشوت سره چې دی د بل حق وال دي په پیسو باندې د بل سیټ اخیستل دي نو دې سره ملک کې لکه جګړې راځي نو چې ملک کې جګړې وي نو بیا به قرآن نه بیانېدی شي نه به توحید بیان شي نو خپل منځ کې به جګړې وي څوک په تاڼې ته ځي څوک په وژلې کېږي چا پیسې به بېځایه لګي نو انګرېز به راشي ملک به ونیسي نو دې لپاره سورت انفال کې وایي واصلحوا ذات بینکم خپل منځ کې جوړ پیدا کړي مسلمانانو یو خو چې د قرآن خلاف کوي هغه دین خلاف کوي هغه بیل شی دی که نه یعنې مشرک دی کافر دی په منځونو باندې هغه موږ نه کوو ځکه چې اصل شی دا دی چې قرآن تړی ومني لکه منځونو خو ابو جهل هم کول نو دې لپاره نو مسلمانو خپل منځ کې جوړ پیدا شي نو بس دا بیا لکه غټه خبره ده او بیا چې د ملک بیا د حج بیان راوړي چې ګوره حاجي صاحب ته هر کال حج ته خو دی
مالم پکې لګي او جانم پکې لګي خو داسې یو بل عمل هم د جهاد ایتم لګ راشه کنه دام لګ وګوره قرآن کې څه وایي دام لګ زده کړه او بیا هغې نه بعد د کور د اصلاح دپاره اتلس احکام بیانوي چې کور به هم خپل سمې دا نه چې خپل کور دې سم نه دی او نور پسې انګریزانو پسې منډې وخم چې هغې له ورځو چې د دین بیان کړو خپل کور کې چې دی څوک په قرآن باندې نه پوهېږي او صورت فاتحه باندې به نه پوهېږي لمونځ کې چې کوم صورت لمونځ کې هر رکعت کې چې کوم صورت ویل کېږي الحمدلله رب العالمین د دې مقصد باندې نه پوهېږي الحمدلله معنا نه ورځي او لګیا د نور اصلاح پسې ګرځي نو قرآن څه دپاره راغلی و دا خو دې دپاره راغلی دی چې دا زده شي که نه بل ته ورسولی شي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو دې کې نو څوک یې بیاني نه څوک چې توړ دی پکې څوک وایي چې یاره بس څوک پکې زکاتونه ورکوي او لمونځ نه کوي لکه پیران ناکاره پیران غلطې عقیدې دي دنیا پرست سره ټیم نشته چې قرآن ته کښېني نو دې دپاره د کور اطلاع دپاره پیانې حکم دا دی چې کور مشر به منفق وي هغه مال خرچ کوي او دغه هر چا ضرورت دی څوک په سکول ته ځي څوک په کالج ته ځي څوک په چې دی زنانه به وي څوک په مشران به وي نو هر چا خپل ضرورت دی هغې ته به ورکوي کینې هغې به غلطې لارې اختیار کړي نو کور به دې خراب شي جګړې به جوړېږي نو دویم چې دی کور مشر به مجاهد به وي ځکه چې خپله لکه مجاهده نه شي کولی د دین دپاره څه مجاهده نه شي کولی نو هغه بیا ښځې به څه د بېحیي نه منېږي بار وتونه به څنګه منېږي لکه هسې فضول وتل یا چې دی ماشومان یا لکان اب ته سب په لاره باندې راولي ځکه نن سبا خو لکه هر طرف ته بېحیي ده او لکه غلطې لارې چارې دي نو دې دپاره بار چې دی کم خلک ودرېږي کور مخې ته دا ته چاته دا نشي ویلی چې ولې ودرېږي دا ټولې خبرې چې دی چې دا تکړه وي غیرتي وي حیا وي پکې نو دته به خلک یېرېږي خو که پې غیرت وي نه به یېرېږي دی دریم چې دی بیا دریم حکم دی په اشهر الحرم کې میاشتې عزتمنو کې جنګ څنګه دي ورته یې یاره جنګ کول دی کې ښه نه دي که تا سره جنګ کوي ته ورسره وکړه تا ته به صحیح نه لګه دی کې جنګ کول چې دی تا ته وایي چې یاره تا ته به ښه نه ښکاري به خو جنګ کولو کې فایده دا ده چې دې کې ډېرې فایدې دي ګینې انګرېز به راشي جوماتونه به در باندې بند کړي قرآن درسونه به در باندې بند کړي خلک به لکه په زور کافران کړي وغیره نو ته لږ شانې نقصان وکړه دا ډېرې فایدې دپاره بیا څلورم قانون حکم و چې هغه تا نه د شرابو باره کې تپوس کوي چې شراب څښل څنګه دي او جواري کول څنګه دي نو دې کې لږه فایده ده نقصان یې ډېر دی نو داسې شي د ځان وساته چې معاشره کې تاله چل ښیي چې یو شي کې لږه فایده لږه ده نقصان ډېر دی هغه نه کوي او بیا چې د پنځمه یتیمانانو سره معاشره کې کور کې یتیم دی هغه سره سلوک څنګه دی هغه سره به ښه کوي د هغه عقیده به د هغه عمل دا به چې دی د دې به اصلاح کې مال به حفاظت کې یعنې دا چې سبا ګډ شي بیا به د ملک کور به خرابوي ملک به خرابوي او بل چې دی مشرکانو سره نکاح کولو نه منې کوي شپږم حکم دی نه خور لور ورکې نه دې وکړي ځکه چې هغه تا باندې به محنت کوي د شرک په بچو به دې کوي اور ته به دې راغواړي او الله چې دی تا جنت ته غواړي نو دې سره به نکاح نه کوي او چې مسلمان شي نو بیا څه ده لکه عقیدې سمه شي اووم چې دی هر یو منې کوي د هغه کارونه چې الله منې کړي دي لکه خبره پې د هغې روړي د حیض چې حیض په حالت کې ښځو سره مه یوځای کېږي مطلب دا چې غلط جوماتونو کې مه یوځای کېږي داسې جومات ته پیغمبرانو پسې د ګناه نسبت ورته کوي یا صحابه کرامو پسې کنځل کوي دا داسې جومات نه ځان وساتئ غلط ځایونو ته به نه ځئ بل چې دی مقصد د جما اتم حکم ځکه چې د واده چې دی به یو مقصد دا وي چې یاره ماته به الله دې نه مجاهد به راکړي یو زوی یا به عالم وي نو زه به په دین دپاره چې دی هغه به دین کار به ما سره کوي زما وارث به شي نو دغه نیت به وي لکه هر یو کار به ته به مقصد به کوي لکه دنیا کې وي دین کې خو دین ټول مقصد والا دی او بیا نهم حکم چې دی التعظیم لله تعالی د الله چې نوم دی دا بې ځایه نه استعمالېږي ځکه کم کور کې چې قسمونه د الله په نوم باندې شروع شي بې ځایه نو په ځان بچ کولو دپاره نو هغه کور کې اصلاح نه راځي کوي به غلط قسم باندې به ځان خلاصوي نو دا به څنګه به سم شي لکه نبي اسلام یو کس ته ویلي چې دروغ مه وایه ته به ګناهونو نه بچ شي لکه ځکه چې سړی ګناه وکړي بار بیا راشي ما نه دي کړي دغه طریقې سره نو هغه بیا کس بیا صحیح شوی وي لکه دروغ یې پرېښي وي ګناهونو نه بچ شوي وي پکې نو دې دپاره قسم چې دی هغه بې ځایه نه خوړلی کېږي قسمونه به زیات نه خوړلی کېږي لسم چې دی ایله حکم د ایله راوړو چې ښځو نه قسمونه مه خورئ څلور میاشتې ټیم دی دې کې
کدی کې رجوع وکړه قسم یې لکه مثلا شپږ میاشتې نو دې کې بیا قسم دې مات کړي خو که ماته نه کړو نو څلور میاشتې بعد به یو طلاق به وشي بیا دوباره نکاح کېدی شي لکه خو کدی کې رجوع وکړه قسم یې لکه قسم دې کفاره به ورکړي څلور میاشتو نه پهله دا یې خبره وکړه اور یو لسم حکم دی د طلاق دا به 232 آیته پورې به ځي لکه نن سبق چې کوم دی پورې دی دې کې یو لسم حکم دی د طلاق چې مثلا کور نه جوړیږي نو بیا ول طلاق ورکړه مطلب بے حیا دا یا چې د دین کې رکاوټ جوړیږي دا جهاد خبرې پیخي نه لګي وغیرہ تا ته دا مکو دا خو د قرآن خبرې دي د دین خبرې د الله خبرې دي تا چې بچا بدین لګي نو بس هغه بیا الله له جواب ورکړي او دا خبره منل نه دي پکار لګو نو دې لپاره اوس ما خبره روانه ده اوس دې کې اپرون سبق کې خو طلاق رجی چای کې لکه رجوع کې دی شي لکه یو د دوه دي خو درې طلاق وشي نو هغه کې بیا رجوع نه کیږي دا خبره کوي هغه نه بعد به لکه داسې وکړي چې دې خاوند سره خو بیا نکاح نه کیږي او بل خاوند چې دی هغه بیا ای سره باندې نکاح کوي هغه په خپل خوخه باندې طلاق چرته ورکړي لکه کور جوړ نشي دا هغې شپږ میاشتې بعد یا کال بعد یا 10 کاله بعد یا 4 څومره لکه 15 کاله بعد یا هغه مړ شي نو هغې نه بعد کدي دواړه بیا نکاح کول غواړي که نه چې هغه خاوند سره واده شوی وي ښه وخت تېرېږي لکه هغې نه بعد بیا ده سره نکاح کېدی شي لکه خو ځکه درې سره خبره ختم شوه اوس نبي نظام داسې فیصلې بعضې کړي دي چې درې دي لکه خو بعضې اوقات لکه یو صحابي راغلی دی هغه ویلي دي چې لکه زما دا نیت نه و لکه ته به قسم خوړی شي ویاو نو چې درې نه وې نو نبي صاحب باندې قسم سره خوړو بیا نو دې لپاره نو درې دي بیا ابوبکر رضی الله عنه په ټیم کې خلکو بیا ټوکې جوړې کړې وي منافقانو درې به ورکول او دا وی چې موږ اراده نه وه بیا د عمر په ټیم کې چې دا فیصله وشوه چې دا به درې وي لکه اوس فیصله هم درېو باندې ده خو ځکه دا خو نه ده چې زما اراده نه وه ولې دې اراده نه وه دا خو بیا ښه نه ده که نه دا خو ستا ښځه کېږي نه داسې بې زنا به وي بیا بچي به دې ارامیاني نو دې دپاره دا د غوسې شی نه دی اول سوچ پکار دی دا ټکې ولې استعمالوي غوسې دپاره نورې خبرې شته که نه سړی بل څه پکې وایي دا خو هغه نه دی ګپ شپ خو نه دی نو دې دپاره درېیم طلاق چې دی هغه طلاق مغلظ چې ورته وایي دا چې دی درې دي دې سره بیا ښځه ختمېږي فإن طلقها که چېرې طلاق کړي دا ښځه په درېیم طلاق سره فلا تحل نه ده روا له ده دپاره دې خاوند دپاره اوس روا نه ده من بعدو پس حتی تر دې پورې تنکحه زوجن غیره چې نکاح وکړي د خاوند بل خاوند سره نکاح وکړي دغه سره مړ شي څه میاشتو بعد یا چې د خپله طلاق ورکړي کور جوړ نه شي بیا که دا دواړه کول غواړي بیا صحیح ده فإن طلقها که چېرې طلاق کړي دا خاوند دې ښځې له فلا جناح نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجع که دواړه واپس کېږي یعنی واپس نکاح کوي ان ظنه که یقیني وي ان یقیما حدود الله چې وبدرولی شي احکام د الله چې اوس چې دی د الله په دین کې به لکه څه رکاوټ نه راځي اوس مونږ چې دی وخت په تېرو صحیح به تېرو خو مونږ یقین دی چې تېرولی شو نو بیا نکاح کوي نو بیا صحیح ده وتلک حدود الله دا احکام د الله دي یبینوها چې بیانوي دی له تاسو دپاره الله تاسو دپاره بیانوي لقوم یعلمون هغه قوم دپاره چې پوهېږي څوک چې ځان پوهېول غواړي پوهېږي نو الله چې دی هغې ته خبرې کوي دی به پوه شي خو چې کوم ځان پوهېول نه غواړي هغه څوک څنګه پوهېږي وإذا طلقتم النساء دې کې بعضې مولیان دي لکه پهله شیخ القرآن نه پهله زموږ استاد جي وایي چې دا شیخ القرآن چې دی د په دې پښتونانو باندې ډېر ګټه احسان دی خو ځکه دلته چاله قرآن نه ورته شروعات هغه کړی دی هغه د دیوبند علما د بیت الله کې چې کوم مولانا سندي صاحب و د عربو کې دغه سندونه هم دي ورسره دغه استادانو سبق هم ویلی دی مولانا حسین علي رحمت الله علیه دا میا بشره والا دا دین یې ویلی دی دا قرآن مفسر و لکه قرآن باندې ډېر پوهه الله ورکړی وه نو دوی وایي چې دا دلته چې دا پښتونانو کوم وطن دی دلته د مولیانو چې دی بعضې مولیان داسې وو لکه ناکاره ټول نه یادو کوم ښه خل دی هغه ښه خل دی بس هلته څوک بل څنګه ویلی شي خو لکه په هرې طبقه کې ښه او بد خو وي که نه نو دې کې د مولیان بعضې وو داسې چې خاوند به چې د طلاق ورکړو نو دا تپوس پرې نه کولو څو طلاق دې ورکړي دي 3 طلاق تپوس پرې نه کولو وایي چېرې به داسې حلاله به وکړو
وی حلاله څه ته وایي داسې متشرع سړی به وګورئ که نه هغه به ورسره یو شپې دپاره پاتې شي او بیا به چې دی هغه بیا طلاق ورکړي نکاح به وکړي بیا به طلاق ورکړي یو شپې یو ورځ یو شپه که نه لکه یو شپې دپاره او بیا به چې دی واپس دلته کېږي حالانکې دا طریقه نه وه دا کم سړي چې طلاق ورکړی دی دا عدت په تېروي بیا چې کوم هغه ملا چې دی د هغې عدت دی نو دې دپاره بعضې علما وایي چې دې نکاح د دې پلینۍ خاوند او د ښځې اړه کېږي به هم نه بیا بعضې علما دا هم وایي خو ځکه عدت پکې ونه شو نو دغه طریقې وي حالانکې دې نبي صلی حدیث کې راځي دې باندې لعنت ویلی دی چې لعنت دی چې حلاله کوي او حلاله کوونکي دپاره دغه ملیانو دغه لوبې کولې لکه نو دا چې دی شیخ القرآن ډېر احسان دی شیخ القرآن ته چا ووایي چې تا څه کړي دي وایي ما نور څه کړی وی وایي چې اذان چل د خلکو له نه ورتلو پلار د لامبلو چل نه ورتلو دا حلالۍ به د ملیانو ورته کولې بېزتي به ورله کوله پښتون کور ته به نه کړلو ما ټول دا منې کړو چې دا پښتون کور دی ملا به ته نه ځي خپله خو ملا وایي چې دا زموږ کور ته به هلک نه راځي لکه 7 کالو 10 کالو چې ځکه چې دا راځي دا اړندېږي او خپله چې دی نیغ بدلو پښتون کور ته نو دې سره څه وشو وایي چې ما اذان چل ورته وښولو چې اذان کې دغه اذان چل دی په دې ښي طرف کې ورته اذان وکړه چې ماشوم پیدا شي په دې کې ورته اقامت وکړه دې کې څه ګران کار دی نو ملا به رالو نو ملا بیا اذان دپاره هم راوستو نو په یو سترګه باندې به ماشوم ته کتل په یو باندې بیا هغه ښځه بې حجابه پرته وه هغې ته به یې کتل نو ما نور څه کړی وی نو کس یې لکه ښه لکه جواب یې ورکړو بیا لکه هغه کس وروستو نه کتل هسې مخکې روان نو ګورې به ته چې کار صحیح کې تا باندې اعتراضونه کوي نو بیا به جواب ورکوه خو ځکه چې دی خر دی پوهېږي نه نو بیا به چې تا باندې به اعتراضونه کوي تا باندې زړه به دې خفه کوي نو دې دپاره وایي وایذا طلقتم النساء کله چې طلاق کوي ښځې فبلغنا چې کله نږدې شي اجلهن نیټې خپلې ده فامسکوهن یا ایثارې کوي دله ایثارې کوي دله بمعروف په ښه طریقه باندې او سرحوهن بمعروف یا ازادي کوي دله په ښه طریقه باندې یعنې رجوع ورته مه کوه یا ښځه که لکه چې پوهېږي چې دا ورځې کمې دي بس یعنې طلاق په یو وشي که نه نو عدت خو اینه پیله لاس پې کېده بس رجوع وکړه او که وایي چې یاره رجوع نه کوم نو بس نور طلاقونه مه ورکوه او یو طلاق باندې هم لکه بیا 3 هده تېر شي نو بس هغه په خپله باندې کېږي رجوع مه کوه هغې سره به ختمه شي او ولا تمسکوهن او مې سره ویلې ښځو لره ضرارا دپاره د نقصان ورکولو لتعتدو چې زیاتې وکړي ښځې دې دپاره مې سره وه لکه چې هسې وي ښه هم ورته نه وی اور پرېږدې مې نه داسې لکه نقصان ورکړې نو ښه خبره نه ده ډېر ظلم دی هغه هم د الله مخلوق دی کمزور تا ته الله حواله کړی دی په یو نکاح سره په یو هغې سره د چا لور وه چا خور وه دوی به ډېر هغې سره لوی کړي وي ته پې دا لوبې کې دا خو ډېره سخته ګناه ده چې وخت ورسره نه تېرېږي خو پرېږده بس ومن یفعل چا چې دا کار وکړو ذلک دا فقط ظلم نفسا نو د ظلم وکړو په خپل ځان باندې خو ځکه ښځه او خاوند خو دې دپاره وي چې خاوند ته یو بل ته دې ته ارام میلاوېږي دې سره لکه قرآن وایي که نه او ته چې دا کوې ځان چې ځان هم غر کوې خو ځکه به خامخا د هغې زړه بازار کوي ولا تتخذو یو خو دا دی چې ښځې لکه ازادي غواړي چې یاره موږ حقوق دي موږ بار ګرځو به بېحیانې به کوو لکه بربنډه به ګرځو لکه پرده وغیره دا شي نه کوي نو دا خو که خفه کېږي که هر څه کېږي دا خبره بې نه منې یو د هغې حق دی که نه ظلم دی نو هغه به چې دی هغې کې به د الله لیاز به کې الله دا وایي چې الله ګوري او الله خفه کېږي قرآن دا نه دي ویلي دا ظلم دی دا شان دی بیا به هغې کې به هغه نه کې هغې کې به زیاتې نه کې ولا تتخذو اور منی صحیح آیات الله آیتونه د الله حوزه په ټوکو باندې د الله د آیتونه ټوکې مه جوړوه چې کله ورته د رجوع ټیم شي لکه د هغې چې دی چې کوم دا 3 هیزه دي پوره کېدو کې دي طلاق کېږي لګیا دی ته بیا ښځه کې او چې کله ښځه شي بیا ورته ګورې نه تا خو هغه دې ګیره کړې ده دا خو ته د الله آیتونو په ټوکې شروع کړې لږ وذکرو یاد کوي نعمت الله نعمت د الله علیکم چې په تاسو یې کړی دی وما انزل علیکم هغه چې رالیږلي تاسو دپاره من الکتاب د کتاب نه د قرآن نه غټ نعمت نشته دی ځکه موږ به د الله خبرو نه څنګه خبر شوی به وی پیغمبر چې دی موږ له هغې بیان وکړو پیغمبر ته وحي وشوه معصوم وي که نه الله چون کړی وي دا د الله ډېر غټ نعمت دی والحکمت په سنت باندې یعظکم واعظ کوي تاسو ته به په دې سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا ورپوه شئ ان الله بېشکه الله بکل شی علیم په هر څه باندې پوه دی
الله پر څه پوهې دی نو قرآن ته راشه دا د الله خبرې دي په تواب چې دی د دنیا کې به د الله چې کومه خوښه ده هغه مرغۍ باندې به لار تېرولو توفیق به ته میلاو شي. وإذا طلقتم النساء کله چې طلاق کوي ښځې فبلغنا چې کله ورسېږي اجلهن خپلې نیټې ته نو بیا چې کله بیا ښځه مې سره وه چې هغې عدت پوره شو او د سړی میلاویږي هغې چا ورته ویلي چې نکاح واده کوو نو ښه رشته ده شریعت مطابق ده نو بیا رکاوټ مه جوړېږه دې نه منې کړي دا ښه خبره بالکل نه ده. فلا تعذلوهن نو مه تنګوئ دې لره ان ینکحن چې نکاح وکړي ازواجهن خاوندانو خپلو سره اذا تراضوا کله چې راضي وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په شریعت مطابق که بېحیي وغیره سوي نو بیا پرېښودل نه دي پکار. ذلک دا چې دی دا احکام یو ازو واس کولی شي به په دې باندې من کان هغه چاته چې وي منکم ستاسو نه یو من چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې که تا په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې ایمان وي نو ښځې مه تنګوه که صحیح رشته میلاویږي نو یې رکاوټ مه جوړېږه دا مه وایه چې دا زموږ پیسې دي ورسره سونه ده ورسره دا به پلانکي ته به کښېنو دا یې به خوښه نه وي دا ظلم زیاتې دی دا روان دی پکې بعضې ځایونو کې کېږي دا یې خپله خوښه ده ځکه د ښځې څنګه چې دا لږ خوښه ده واده کې او د ښځې هم خوښه شته که نه یا یو کې نه کوي یو چا سره نه کوي نو پیسو دپاره دي سره هغه نه به کشر وي یا لږ وي ماشوم وي 15 کالو یا ډېر عمر وي نو دې ورته لکه پیسو دپاره چې دې سره پیسې دي هغه کور کې پاتې شي دا ظلم زیاتې دی. داسې دارنګې بل څه شکل وي لکه چا په خپله بس یو نکاح ورته بلاو شو کول غواړي نو خپلې خوشحالۍ سره هغې خپل منځ کې راضي دي نو دې کې رکاوټ به جوړېږي که تا په الله باندې په آخرت باندې ایمان وي الله وي. ذالکم دغه رنګې شی اسکا دا ډېر د پاکوالي خبره ده دپاره د زړونو تاسو لکم دپاره د زړونو تاسو واطهر او ډېر پاکوالی دی په دې کې د معاشرې ستاسو معاشره به دې پاک کړي زړه به دې پاک کړي لکه ځکه چې د الله حکم باندې عمل وشي نو دې سره لکه فایدې ډېرې دي نو معاشره به دې پاک کړي سبا به څه غلطي ونه شوي وي ځکه چې خپل منځ کې خپل خاوند سره جوړ وي لکه خوشحاله وي هغې باندې رشته وشي نو بس نو د ګناه خطره به نه وي او دې کې خو بیا خطره شته. والله والله چې دی یعلم پوهېږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ الله چې یو خبره وکړه بس دې د پاسه بیا لکه د خبره د شیطان ده لکه چې شیطان وایي چې زه خو اور نه پیدا یم زه خاورې نه ښیم نو بس الله چې وي دی دا تاسو نه پوهېږئ زه پوهېږم نو دې باندې عمل وکړئ دې بره چې دی هغه مه کوئ نو دې کې به بیا تاسو ته معاشره به هم ګنده وي زړونه به هم ګنده وي تاوان به ته میلاویږي بیا یو نیم حرکت به وکړي شرمېږئ به بیا ورئ. فین طلقها که چېرې طلاق کړي دا ښځه فلا تحل نو نه ده روا له دې خاوند دپاره پیلني دپاره من بعدو پس حتی تر دې پورې تنکحها زوجا غیره چې نکاح وکړي د خاوند بل سره. فین طلقها که چېرې طلاق کړي دې ښځې سره دا سړی په خپله باندې یا مړ شي فلا جناح نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجع که واپس شي یعنې واپس نکاح وکړي ان ظنا که یقیني وي ان یقیما حدود الله چې وبدرلی شي احکام د الله وتلک حدود الله دا احکام د الله دی یبینوها بیانو دي لره لقوم یعلمون قوم دپاره چې پوهېږي. واذا طلقتم النساء کله چې طلاق کوي ښځې فبلغنا چې ورسېږي اجلهن کله چې نږدې شي اجلهن نیټې خپلې ده فامسکوهن نو ایزار کوي دې لره بمعروف په ښه طریقې باندې او سریوهن یا آزاد یې کوي دې له په ښې طریقې باندې رجوع مه کوه. ولا تمسکوهن اور مې سروي د ښځو لره ضرارا دپاره د نقصان ورکولو دپاره لتعتدوا چې زیاتې وکړي ومن یفعل چا چې دا کار وکړو ذلک دا فقط ظلم نفسا نو په تاکید سره د ظلم وکړو په خپل ځان باندې. ولا تاخذوا ومنیسئ آیت الله یخذوا د الله آیتونه په ټوکو باندې واذکروا نعمت الله یاد کړي نعمتونه د الله علیکم چې په تاسو کړي دي وما وراغ انزل علیکم من الکتاب هغه چې رالګړی تاسو دپاره د کتاب نه والحکمت او د سنت نه یعظکم به واعظ کوي تاسو ته په دې باندې واتقوا الله به چې دی ګوره ضمیر مفرد راوړی دی هلکه کتاب او سنت دوه دي مطلب دا قرآن چې دی دا سنت دپاره دی دا سنت چې دی دا د قرآن دپاره دی لکه د قرآن باندې به صحابي پوه نه شو یو آیت باندې نبي اسلام ورته بیا جواب ورکړو او سنت دی او طریقه به هغه هېڅ لکه نمونه یې موږ ته نبي اسلام وښوله چې د الله په کتاب باندې د الله حکم به څنګه منې نو هغې طریقه موږ ته بیا نبي اسلام ښولې ده.
نو واتقوا الله ويريږي د الله نه والمو پوه شي ان الله بېشک الله بكل شيء علیم په هر څه باندې پوه دی. وإذا طلقتم النساء کله چې طلاق کوي ښځې فبلغنا چې ورسیږي اجلهن نیټې خپلې ته فلا تعذلوهن نو مه تنګوي دي له ان ينکحنا چې نکاح وکړي ازواجهن د بیبیانو خپلو سره اذا تراضوا کله چې راضي وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په شریعت مطابق ذلک دغه احکام یو ازو نصیحت کولی شي به په دې باندې من هغه چاته کانه چې منکم تاسو نه منکم یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې ذالکم شی دا غرنګي اسکا لکم دا ډېر د پاکوالي خبره د پاره ورونو تاسو د پاره د زړونو تاسو واطهر او ډېر پاکوالی دی د پاره د معاشرې تاسو والله الله چې دی یعلم پوهېږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ